امام بیضاوی رحمت الله علیه په تفسیر بیضاوی شریف کې د سوره فاتحه په تفسیر کې آخر کې یو روایت د حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه نه نقل کړی دی. فرمایي حذیفه ابن یمان رضی الله عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي دی چې د تدری اعزاز میلاو دی. نمبر 1 صاحب سر النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام مبارک رازونه به د سر پسینه کې پټ پراته دا رازدار و د نبی علیه السلام. په دوستانو کې رازدار هغه سړی وي چې پچا باندې سړی ډیر اعتماد کوي، معتمد خاص د نبی علیه السلام مبارک. دویم دته دا شرف او فضیلت حاصل دی چې الله رب چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العالمین د په حق کې په نوم باندې دعا غوښتلې ده. نو د پاره د خندق په موقع باندې دعا فرمایلی و اللهم احفظ اخانا حذیفه عن یمینه وعن شماله. الله زما د ضرور حذیفه حفاظت وکړه د خي طرف نه او د ګس طرف نه. او دې صحابي ته دا اعزاز حاصل دی د پخپل وایي ویزه په غزوه خندق کې نبی علیه السلام په یو کار لګلم چې د شپې اخیره حصہ کې راغلم. نو نبی علیه السلام مبارک د خپل صادر کولاو کو او په خپل غیږ کې ماته ځای راکړل او زه په خپل صادر کې را پټ کړم. نبی علیه السلام ناست و او زه د هغه په غیږ کې اوده شوم. تر سحر پورې نبی علیه السلام په ناسته شوګیره زما د پاره تیره کړله. اسې نه کو زه خوځېږم حذیفه چېرته راویښ نشي. نو د سحر په اذان سره نبی علیه السلام ماته وفرمایل قم یا نومان ای خوابیده راویښ شه بس د سحر اذان وشو. د دومره لوی فضایل دې صحابي ته حاصل دي. نو فرمایي وی نبی علیه السلام مبارک وفرمایل ان القوم لیبعث الله علیهم العذاب حتما مقضیه. کله کله الله رب العالمین په یو قوم باندې د عذاب اټل فیصله راولیږي چې دې قوم نه خفه یم په دې عذاب راولم. دا کرونا دا د الله عذاب د وبایي امراضو په شکل کې هم وي او د آسماني آفتونو په شکل کې هم وي او د قدرتي حادثاتو په شکل کې هم وي. کله وی دا ډینګي وایرس راوتلی دی، کله وی دا برډ فلو راوتلی ده. دا مختلف وایرس دا د بیمارو سبب ګرځيږي. د دې راوستون کې الله دی، د دې بیمارو راوستون کې څوک دی؟ الله دی. او د دې نه شفا ورکون کې حفاظت ورکون کې څوک دی؟ الله دی. کله الله رب العالمین د باران د څاڅکو نه سیلاب جوړ کی. دا اوس د 13 ورځو کې چې کوم سیلابونه راغله مونږه بونیر او سوات د غر نه دې طرف ته بونیر دی هغه طرف ته تر نسوات دی. کوم باران چې هغه طرف ته کېدو هغه باران مون طرف ته شوی دی بلا ناغه بغیر د رکاوټ نه. چې څومره ورځې باران الته شوی دی دومره ورځې باران په مونږ شوی دی. یو غر یې صرف ترمنځ دی. الته الله د اوبو د څاڅکو نه سیلابونه جوړول. نو په اوبو کې الله طغیاني پیدا کړله. نو الته نه الله عذاب جوړ کو. یو غر پر اشتا آغا اوبو آغا ساسکی آغا باران چې الله تنا عذاب نه جوړو الله رب العالمین حفاظت نصیب. دا د الله فیصله د زلزلې په شکل کې د طوفان په شکل کې د خشکسالۍ په شکل کې د سونامي په شکل کې د تیزو هواګانو په شکل کې دا د الله د طرف نه عذاب مختلف انواع او اقسام دي. فقر راولي لوګ راولي الله رب العالمین بدمنی او خوف راولي. دا ټول د الله د عذاب فیصله. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه فرمای کله کله الله د یو قوم نه خفش د عذاب فیصله پی وکي. فيقرأ صبي من صبيانهم من الكتاب الحمد لله رب العالمين. یو ماشوم په دغه کلی کې مدرسې ته لاړ شي او قاری صاحب ته مخې ته کینی او قاری صاحب ورته وایي بچیا او دې ورته قرآن پاک کولاو کی او د قرآن آغاز دا ماشوم بچه وکي.
قاری سے برتوائی وائے بچیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. او دا معشوم پخپل معشوم وڑا جبا باندے دے دا قرآن کریم تلاوت شروع کی. گورے دا قرآن آغاز یہ صرف اکو فیقرأ صبی من صبیانہم من الکتاب الحمد للہ رب العالمین. دا قرآن رمبنے آیت کریمہ چکل تلاوت کو اللہ رب العالمین فرشتو تو فرمائی فرشتو دی کلی باندے ما دا عذاب فیصلہ کھڑے ہو. دی کلی کی معشومان دی او اغا پخپل معصوم جب باندے ماتا الحمدللہ رب العالمین وائی زخو رب العالمین یم نچی پدی کلی کے معشومان زما حمد و زما ثنا وائی فرشتو پدی کلی کے دے بچی پلار پاتی کی گی دے بچی دا برکت میں معاف کو دے بچی مور پاتی کی گی دے برکت میں معاف کڑا دے رونا خویندے و ترونا و ماماگان رشتہ دار پاتی کی گی آغا میں معاف کرو یوی ورزی دا پارا نا ہفتے دا پارا نا میاش دا پارا نا یو کال دا پارا نا فیرفع اللہ العذاب عن تلک القریت ل40 عاما. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام مبارک و فرمائل دا یو معشوم بچی دا سور فاتحی دا ورنبنی آیت دا تلاوت دا برکتا اللہ دا دغی کلی ندر آروان سلویخ تو کالو پوری دا عذاب پور. سبحان اللہ. دا مدرسے دا فضل مگن ہے دا دی دا وجنا اللہ دا دیرو مجرمانو سر روغا کردے دا اللہ دا دیرو نافرمانو سر گزارہ کئی چه دا دی معشومانو دا دی معصوم جبو دا الحمدللہ رب العالمین نوے پا مونگ بکانی را وری دلی وکانی منگا تاسو دا کمو سیزونو مستحق لو ما نرواخلا پا دی مجلس کے و محفل کے ناست ہر یو کست منتخبل عمل نامی معلومی دی دا دی معشومانو بچو دا قرآن پاک تلاوتو نا دی